الله وی نکاحونه وکي، نکاحونه د چا وکي؟ نکاحونه مشرانو له پکار دي چې د کشرانو یا مشران مې ټول کنه چې دا ته ما ویلې خو ځان بس الله دې داسې سکی، الله دې دې سیس له ترقی ورکړي دا مخه دې پروت دی نور دې الله خکی او الله دې دا ټول اسلامي کی دا غیر اسلامي سیستم نو دا کور کور ته خبر رسې ګډ ګډ ته رسې هر ملک ته رسې کله کله به خوشاله شي په دې باندې چې دا خو ډېر ښه شی دی داسې نه یو نارینه او یو زنانه یو جنې او یو الک هغه ته دا اختیار دی چې هغه وایي خپل مشرانو ته چې مال واده نه پوهېږي یو نارینه ته اختیار دی یو الک ته اختیار دی چې خپل پلار ته وایي چې مال واده یا کله بالغ او یو زنانه ته هم دا اختیار دی یو جنې ته هم دا اختیار دی چې خپل پلار ته وایي چې یاره زما د واده وخت مال واده نو اوس که دا انسان دا کم چې مطالبه کوي چې مال واده وکړي او زما نکاح وکړي نو دا کم انسان چې دا مطالبه کوي لکه د نارمل حالت کې نو بیا په پلار باندې واجب نه دی بلکې یو مستحبه طریقه ده چې هغه واده او نکاح او کنه دته ډېر زیات تکلیف او حالات خرابي او ډېر شهوت پازابې خپل او ګناه طرف ته بیا روانېږي بیا په مشرانو باندې واجب دي په پلار باندې واجب دي چې دغه الک لا یا دغه جنې له څوکي نکاح وکړي دا طریقې کار دی دین اسلام تفصیل باندې پوه همدغه تفصیل دلته چې دا کوم حکم دی نو دا حکم وي د ندب دپاره دی د استحباب دپاره دی الله وایي چې دا مستحب دی چې مشران به کشرانو له واده کوي خو